بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. د څملګرو تپسونه کړي دي مسائل او جوابونه یایو ان شاء الله. یو ملګری دا تاسو کړه چې آیا زنانا څکه خپل پلور کور نه ودشي خوند کور ته نو خوند کور نه څه دوه پلور کور ته واپس سي آیا دو بغو کړه د سفر المز کوي کپورا المز بکوي. نو دا زنانا کومه وده شوله د خپل پلور کور نه خوند کور ته کپلور کوري د شرعي سفر مطابق اوریا هو ساغه 78 کیلومتر جوړیږي یا 48 میل جوړیږي دوره اوریا کوري وو دوره مسافت تی سفر ولا جوړیدلو. نو کچې ته پلور کور ته دو لوړلا ازونه کې د 15 دن قیام اراده نه دګلی ته زب 15 شپې کوم یا 15 یا لاس یا اته 15 سونه کوم اراده ده. دا زنانا به ازونه کې سفر المز کوي کوم څلور رکوته دي هغه به 2 رکوته کوي. البته که سنت کوي بالکل کول شي ځکه اساسي څو شپې ازونه کې اراده ده کولو قیام اراده ده نه که سنت اسره کوي ازونه کې کول شي. بل مرګي دا تاسو کړه آیا د مسخوتان یا د مخومو نکونو پر کول یا وختګو منځول یا کپڑے جوړول ګندل څوتل شي دا د مخوم او مسخوتان کوای شي کنه شي کولا. نو مسخوتان هم نکونه پر کول شي هم وختګو منځول شي او هم کا اړانګه جوړه د جوړوای شي او کپری شي د ګندل شي د هیڅ قباحت نشته ده جایز ده. یو ملګری دا تاسو کړه آیا زنانا خپل سار وختګو منځ کی یا نرینا سړی څګیره ګومنځ کی یا وخته ګومنځ کی آیا دا وخته سی زول یا کچری ته چول جایز دي کنه دي جایز. د زنانا سار وخته یا د نرینا د سار وخته یا د ګیری وخته یقینا صدا د انسان دی بدن جز دا د قابل احترام دی یعنی حصہ د بدن دا وخته د سيزو کې خخول پکور دی څو یعنی زنانا ولدغه وخته خخول پکور دی نرینا ولا وخته خخول پکور دی دا غرزول نه پکور نه جایز دی. دا زکه د سيزو کې زنانا ته وخته غرزول نه دی پکور څه ازو کې پردای سړای دی زنانا وخته ګوري زکه چې دی زنانا وخته قتل پردي سړی دا جایز نه دی. نو خبره دغه ته زنانا د خپل وخته څ سار ګمنځ کی یوا کپڑا یو ته خي وا کڅوړ یو ته خي اخ کی چوي یا د سيزو کې خاخ کی څه ازبني د نرینا سړی پردي نظیر نه غورځي ځکه چې پردي سړی ته د زنانا او څنګه پردای سره دا وخته قتل ته جایز نه دي. اندانو منا د نرینا سړی دی ګيري وخته هم دي او د سار وخته هم دي څنګه ته خول پکور دي غورځول نه دي پکور. اندانو منا نکونه شولو نکونه هم متخخول پکور دي غرزول نه پکور نه ناله ته تلول پکور دي نه کشری ته تلول پکور دي ستلو نه زون پکور دي ځکه نکونه غرزول دانو منا او وختان دانو نه تلول اسیم شریعت وجنه کبه حتی نور دي سحر له سره هم نقصانات ورګي دي نو دي کی دي احتیاط کول پکور دي. ملګری د پوس کړه آیا زنانات وختو ګمنس کی نه کوم وختي روزي دا وخته څه وزي دا وخته دو خرڅوای شي څاغ باندې دو زون ته دوی وخلی یا بل د شای وخلی چې د سر وخته سره وزي نه تیل ته وخلی ځکه څه غریبانوي کدا وخته خرڅوای شي کني خرڅولا خزه خپل هغه وخته څه ګمنځي کړی دي هغه ګمځونی سره وروتلو یا اندسي وزي وختو خرڅول ورته جایز نه ده. انسان د خپل د بدن یو عضو هم خرڅوای نشي ځکه دوی منفعت مالک خدا فایده خستل شي نورا د خرڅولو مالک نه د څدو اعضاء د بدن ولا خرڅ کیدا او ته جایز نه دي. یو ملګری دا تاسو کړه آیا خزه د خپل سار وختو شوق دی واجینا یا د خوند په مرزه باندې کټول شي څوړی کی پیچا کی پری کی یا لاندې کی بوای کټ هپی کټو تل شي آیا کوای شي کني شي کولا. زنانا د خپل سار وخته کټول دا ته جایز نه دي چا هغه د خوند مرزه مطابق وي یا دوی خپل شوق تی واجی نه کوي په یو صورت کې هم ورته جایز نه دي. یو ملګری تاسو کړه چې د ټیکالي د خوړلو طریقه څه ده سنت طریقه څه ده. نو ټیکالي خوړل نمخ کې لسونه سړی ووینځي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي
څه برکت ولا ټکاله هغه ده چې هغه کې ټکالې خوړل نه مخکې لاسونه ووینځل شي او ټکالې نه بعد ووینځل شي او بیا اجتماعي طور باندې کینی یعنی په ځای باندې بیله بیله خوراک نه وي ځان سره ښځه بچي دا ټول په ځای باندې کینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یو صحابیونه تاسو وکړلو چې جی مو خوراک اس کو خو مړیږو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کدا شي تاسو خوراک بیله کې او د زوجیا بالکل مو خوراک بیله کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په ځای باندې کې نه ټیکالې دا او دی الله نه ماخله الله پاک به تور کې برکت چي بل څه دسترخوان باندې نستایوي میز باندې خوړل سنت خلاف تا او کاټ کې خوړل شکور کې خوړل دای سنت خلاف تا نه جایز نه ده خو سنت خلاف تا سنت هغه دسترخوان ده مو تاسو پښتو کې چپونه وتی او بل لا سړی ټیکالې ته کینی چپل وبسي کینی لکه نن سبا مو تاسو په کوټلای باندې کینو یا چپل سره ته کینو یا ایمو لکو کې کوم ورشو تول یخ کې خا خبره ده چې چپل وبسي باندې پوسنه خپې کې دی به ټیک ده ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو ټیکالې ته کینې خپل چپل وبسي خپل قدمونو ته راحت ورکې آرام ورکې بل لا ټیکاله خرو بسم الله وعلى برکت الله یل پکور دی خیلوس سره خړل پکور دی کټیکالي ماس کې د کلمار پزړه شولا بسم الله اوله واخره ټیکالي کې څه عیب ندیر بسل پکور دا خانه دا ترخا دا غیړه دا ادا دا ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کله کومي ټیکالي خوان نه کولو به پریک دولا کله هم نبی پاک صلی الله علیه وسلم ټیکالي کې عیب نه در بسلا او درو غوتو سره خړل پکور دي چې دا درې غوتی وي البته کوم ترکری یا کوم شاید څنګه اړانګ د مثال هغه به څلرمې غوتی ملول سره زوراج وي خیر د څلرمې غوتو سره په وخت ضرورت هغه ملول شي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټیکاله خړل هغه به په درو غوتو سره خړل یو ملګری دا تاسو کړه کورنا دی وتلو مسنون طریقه څه ده نو کورنا سړی څه وزي پیدل وزي او څه دروازې باندې بار وزي کینخ پاو بسي بیا پسې خیخ پاو بسي بیا بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله دین روان نور مسنون دوه غونښتوي سړی هغه وای هغه سره ودا ده چې څو پیدا کور ته واپس نه شوی دی کور ته به هیڅ نقصان نه رسی سړی دوه غونې ځکه او کداغه نه موټر سایکل وبوسي یا سایکل وبوسي خبر دغه څه پیدل روان وي پیدل وبسي موټر سایکل باندې نو سی کور نو وزي ناغه سنت ورکی به پتی کیږي نو سنت انداغه څه دو موټر سایکل مندانو منا ونی سی وی بسی سنت طریقې سره کور نو وزي او کور ته سر نو وزي اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا بس کور تر نو ذکر ول بند السلام وچی قبلي طرف ته مخ کی بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد سورہ درې پری وای ان شاء الله کور کی کومه به برکتی د کومې لنجی د کومې جګړې دا اټولی الا په ختم کی او بیا هغه بعد اټول اول مسواک وکي ایو ملګری تاسو کړه غیر مسلم سره خوراک کول جایز دي کنه دي جایز مسلمان نه علاوه څوره چو د غیر مسلم یایو نه غیر مسلم هم انسان ده څکله دغه خلی باندې او لوز باندې ظاهری پلیتی نه ویل کېدلی هغه سره خوراک کول جایز دغه کې هیڅ حرج نشته خو هغه غیر مسلم هندو ده یا عیسائی ده یا چوکم ده البته که هغه سره نستی کی دینی کوم حمیت ته هغه سره خدمتيږي کفار سره میل جوړ دی واجنه د مسلمانۍ کوم مغاده حمیت ته او سره خدمتيږي یقینا به دې ټیم کې احتیاط کول سره پکور دی بیا خوراک سره نه دی کول پکور البته هغه کوم ذبح ده هغه ذبح هغه غول ذبح نه دی خور پکور ځکه چې هغه الله نما ور باندې خلی او کوم شي باندې دی الله نما ونه خستل شي هغه حرام وي هغه خورل جایز نه دی د یو ملګری ته پوس کړه غیر مسلم ته سلام کول او جواب کول دا جایز دي کنه دي جایز نو غیر مسلم ته سلام چي هداك الله الى الاسلام یا السلام علی من اتبع الهدى دا د سلام چولو طریقه ده او کاغه سلام د باندې چلو ته جواب وتا ورکای بیا ته یل شي هداك الله الى الاسلام یا والسلام علی من اتبع الهدى یو ملګری ته پوس کړه آیا نکریزي لګول سنت دي کنه دي سنت نو نکریزي لګول زنانو لپاره دا سنت دي په وخت ضرورت کای سړی نکریزي لګي نو سړی ته هم د نکریزي لګول جایز ده لګول شي الله تعالی دو تاسو موټر ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کی ان شاء الله کوم مسائل ملګری ته پوس کوي
یغ جوابونه به ته ملويږي دا سوالات جوابات سمو تاسو وورو بس خپل ور باندې عمل کوو نور ته مسلو بینول ضرورت نشته د زکه د مسائل د علماو ضرورت ته خپل طرف نه چوته د مسلې جواب نه دی ورکول پکور او کبه خو مخو یو مسلې ضرورت یو دا او په دې کلیپ کې موجود وي به سره د کلیپ ته ووري الله تعالی د تاسو مو ته پویر نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.